زمان او مکان دا دا الله جل جلاله یو قانون دی، دا الله پاک یو طریقه دا الله یو سنت دی چی بعضی مکان بعضی سیتا اللہ پاکا یودا سے عزت ورکی یودا سے برکت ورکی او اللہ جل جلالہ اغیتا آغی گدا سے اثر کی دی چلہاغا اثر دا وجینا مسلمان بندہ چې د غزې ته وردن نشي نو د هغه د زړه کیفیت بدل شي. او د الله جل جلاله د طرفه بیا په دغه مکان کې د دغه مسلمان بنده د عبادت مقام او مرتبه هم اوچته شي. عبادت خو په هر ځای کې عبادت دی، خوند کوي، مزه کوي، لیکن په حرم شریف کې د عبادت چې کوم خوند دی نه هغه بیا نورو ځایونو کې نه. او حرم شریف ته چې یو مسلمان اردن نشي او په هغې کې یو مسلمان عبادت کوي، تلاوت کوي، ذکر کوي، نو دا هغې چې کوم خوند او مزه او اثري هغه په عامو جماعتونو او عامو ځایونو کې نه، ولې چې دغه ځای د الله پاک عزت ورکړی دی. او د دې ځای دا اثر وی چې بیا مسلمان صبرېږي نه، زړه یې نه صبرېږي، یا به تلاوت کوي، یا به الله یادوي، یا به درود وایي، یا به طواف کوي، په څه ناڅه عبادت کې به دې مشغوله وي. او عبادت کې به خضوع هم وي، خشوع به هم وي، او هغه کې به خپل خوند او مزه وي. او دغه مسلمان په دې جماعت کې لمونځ کوي او په حرم کې لمونځ کوي، نو الله جل جلاله د دغه یو مسلمان د حرم د مانځه قدر او قیمت د دنیا د نور مساجدو د منځونو نه ډېر زیات دی. مسلمان بنده ته الله وایي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، اللہ او دا اللہ فرشتی اخپل نبی باندی درود وائی، نو تاسو ته هم دا حکم دی صلو علیه وسلمو تسلیما. نو هر مسلمان په خپل کور کې، په دکان کې، په موټر کې، او د خپل محلي او د وطن په جماعت کې هم د الله په پیغمبر باندې درود وایي او الله به خوشحالېږي او هغې کې یو خپل خوند او مزه. لیکن بیا په مسجد نبوي کې چې یو مسلمان ناست دی او دی د الله په پیغمبر باندې درود وایي، هغې کې یو بیل خوند او بیله مزه. او بیا چې کله مسلمان په باب السلام راننوځي او را رواني او د نبي علیه الصلاة والسلام دی روضې ته ورمخامخ شي او ورباندې سلام وایي، هغې کې بیا ځان له خود او مزه کوي. د دغه ځای نه دې درود ووایي، فرشتې ورورسوي چې ستا فلاني امتي په تا باندې درود ووایي،
د الله پیغمبر خوشاله شي او مخامخ به مخامخ چې ور مخامخ شوې او د الله د پیغمبر پر روضه دې سلام ووې د الله پیغمبر دله په خپله جواب ورکوي نو څومره فرق دی اذان مونږ تاسو ټول مسلمانان اورو او سنت طریقه هم دا ده چې اذان دې په کوم ځای کې اورېده نو مؤذن چې کوم کلمات وایي هغه کلمات به ته هم وایي نو چې کله مؤذن وایي اشهد ان محمدا رسول الله اشهدو زه ګواهي ورکوم د دې خبرې ان محمدا چې یقینا محمد رسول الله دا الله رسول دی نو دا جواب په دې جمعات کې د اذان جواب خوند کوي او د دکان نیم چې جواب ورکړي که د کور جواب ورکړي او چې بیا یو مسلمان په مسجد نبوي کې ناست دي او د الله د پیغمبر پر روضه باندې د هغه نظري او مؤذن اذان شروع کی او دا جمله وایي اشهد ان محمدا رسول الله او د سوچ دی چې بریښ نه روزه کې د الله پیغمبر پروت دی او د دې پیغمبر په باره کې زه دا خبره کومه اشهد ان محمد رسول الله نو بیا په دې جواب کې ځان له یو لذت خود ایو مزه دا رنګ مسلمانانو ورونو شرافت د زمان او شرافت د مکان د مکان خالق هم الله دی او د زمانی خالق هم الله دی او بیا د مکان بعضی زیونو ته عزتونو ورکولو والا هم الله دی او د زمانی بعضی حیثیت ته عزت ورکولو والا هم الله دی اول دې زه خپل زړه ته وګورم او بیا تاسو ټول ملګري دې خپل زړه ته وګورئ چې د نن څلور پنځه ورځې وړاندې د رمضان په دې میاشت کې زموږ ستاسو د منځونو کم کیفیت او اوس کم کیفیت هغه وخت د جمع د مانځه کم خوند او اوس کم خوند دي هغه وخت په تلاوت کې کم خوند او اوس به کې کم خوند دي دا هغه وخت د روژې کم خوند او اوس به کې کم خوند دي یا خو چې څنګه سپوږمۍ ولیدلی شي فطرتي طریقې سره د هر مسلمان د زړه کیفیت یکدم بدل شي دا ولې ځکه چې دا عزت الله پاک د رمضان دی میاشتې ته ورکړی په زړه به دې غواړي اوږې به مې تږې به مې مرۍ به دې اوچئ او شونډې به دې اوچي ژبه دې به اوچي خو زړه به دې غواړي چې تلاوت وکړي الله مې یاد کې درود به ووایي توبې مې وکړلې دعاګانې مې وکړلې نو الله پاک دې زموږ او ستاسو د ګډ اعمال قبول کړي او زموږ دا یقین دی الله به قبلوي ځکه چې الله توفیق راکړي الله به قبلوي خو سوال به کوو داسې به نه کوو چې ډېر غټه توره مو کړله ډېر لوی کماله مو کړل ډېر لوی ملکم فتح کړلو نه الله ته به سوال کوو چې الله قبول کړه او یا الله د قبولیت سره تر ته حفاظت مو کا خو علماء کرام لیکي د رمضان د میاشتې د روجو او د اعمالو د قبلېدو یو نښه دا هم ده چې د رمضان د میاشتې د وتو نه پس هم څه ناڅه اثر د رمضان د میاشتې د مسلمان په زړه باندې پاتې او دا د خطرې خبرې چې په د رمضان د میاشتې د وتو سره بالکل یکدم بیا انسان هم هغه زور ځای ته راشي چې په کوم ځای کې مخکې و هماغه ګناه هماغه دروغ هماغه غیبت هماغه چغلي هماغه ناروا نو الله جل جلاله دې زموږ ستاسو د اعمال قبول کړي